اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سورة اسراء شروع دے رب کریم فرمائے اقیم الصلاة قائم و منزل را لدلوک الشمس دلوک زوال بعد زوال الشمس رست دا زوال دا نورنا موز قائم و مراد تینا موز دا ماسپخین و موز دا مازیگر دے نو قرآن نثابت شو دا دوانا منزونا الى غسق اللیلی تر تیرکی دشپی پورے قائم و منزل مراد تینا دا ماخام موز او دا ماخوستن موز شو و قرآن الفجر خاص کر قائم و منزل را یعنی و قرآن الفجر صلاة الفجر موز دا سبعی لرا موز دا سهار لرا سهار موز دا قرآن الفجر ولی ویلے شو چه قرآت پاکی اوگد وی تو وی چه طول قرآن دے دمر اوگد قرآت وی رب کریم فرمائے ان قرآن الفجر ان صلاة الفجر یقینا موز دا سبعی کان دے مشہود دے یعنی حاضری کی ورطا فرشتے یشهده ملائکت اللیل حاضری کی ورطا دا ملائک دشپے و ملائکت النهار و ملائک دورزی دا دوانا حاضری کی دشپے والا ڈپٹی ختم شی دا سہار والا ملائک راشی نو دوانا یوزی شی سہار ٹیم کی رب کریم فرمائے ومن اللیل و باز دشپین فتحجت پس بیداری کوا خوب لری کوا زاننا فتحجت مانا بیداری کوا خوب لری کوا دا زاننا اصل کی تحجد چکم دے القاء الحجود تویا حجود مانا خوب تویا حجود او تحجد مانا القاء الحجود عن النفس خوب د ځان نه لري کوله ځکه چې تهجد کې هم داوي چې ځان نه سړی خوب لري کی په دغه نیت باندې سړی پاسي او بیا مونږ کوي فتهجد پس بیداری کوا خوب لري کوا به په دغه قرآن تلاوت باندې نافلتن منا زیادتن نفل زیادت عبادت تویلے کی زیادتی عبادت تا نافلتن منا زیادتن یو دا زیادتی عبادت دے لکا خاصتا لکا خالص تالارا دا دی فرضیت چی دے کم دے دا تحجدو پیغمبر علیہ السلام بانی فرض و امت تا سنت تے عسا خواهی گیا یہ بعثا دا چی مبعوث کی یعنی در کی تاتا ربکا ربستا مقاما یو مقام چی دا مقام دا شفاعت دے محمودا چی مقام محمود دے محمود مانا استایل شوی اولین او آخرین صفت کیا ددی دا سنگارا وقل رب کریم پیغمبر علیہ السلام تویا کل چی امر وشی تاتا دا حجرت چی لارشا دا مکین مدینی منوری تا نو پا دغا ٹیم کی دا وایا وقل وایا رب زما ادخلنی داخل کی مال را مدینی منوری تا مدخل صدق زید دخول خائسته تا چی مدینه منوره دا عربان چی دا یوشی صفت کیا صدق تا مضاف کیا و اخرجنی و باسی مال رین دا مکی معظمینا مخرج صدق پوستلو خکول بانده دا دعا کوا وجعل لی اگرز و مال الہا من لدن کد جانب بلن سلطانا من حجت دلیل نصیرا دا مددگاره کله چې په هجرت لاړ شي مدینه منوره ته او بیا واپس مکه فتح کی چې مکه د فتح کا په دغه وخت کې بیا دا وایا وقل وایا جاء راغ الحق حقا وزهق الباطل من هلك الباطل هلاك شو باطل ان الباطل یقینا دا باطل چې کان د زهوق من هلاکی دن کې زهوق هلاکی دن کې رب کریم فرمائے وننزلو او نازلو منگا من القرآن دا قرآن نما غسهو چی دا شفاء شفا دا هم شفاء ظاہری دا هم باطنی انہو شفاء للقلوب بزوال الجهل دا شفاء دا دزلون دا پارا چیز لرکی دا جهل لرکی دا زلنا و ازالت الریب دا شک هم لرکی دا قرآن دزلوننا ورحمتنا ورحمت دے من العذاب دا عذابنا للمؤمنین دا مؤمنانو دا پارا رب کریم فرمائے ولا یزید الظالمین نزیات دی ظالمان لرا دا نزول دا قرآن الا مگر خسارا مگر دا جہت دا تاوان ورت زیادتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا كَلَچِ مُنْ إِنَامُكُ عَلَى الْإِنسَانِ پا انسان باندے کافر باندے بِالصِحَّةِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ پا صحت او پا زیادت دا مال باندے دا اناموکو رب کریم فرمائی آرضا اعراضو کی دا انسان مخواڑی ابن عباس سے وہ سشینا من الدعائی والشکر بیا دعاگانی نکی او نشکر دا رب کریم ادا کیا تکبر کی راشی یا عام انسانان هم چی مال ورطا ملاوشی تکبر کی راشی غرور کی راشی شکریہ نا ادا کی دا رب کریم
ونأ معنا لری شي ونأ لری شي بجانبه په ګرځېدلو د اړخ خپل باندې وإذا مسه کله چې مسکو د انسان لره ورسو د انسان لره الشر شر یعنی فقر مرض غریبی کان وی دا انسان بیا یوسن من ډیر نه امید کوونکی د رحمت دیلانه یوسا ډیر نه امید کوونکی د رحمت دیلانه قلت ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم كل هر يستاسنا يعمل عمل كيا على شاكلته مرا على طريقته بطرز او طريقه خپل باندې على شاكلته على طريقته بطرز او طريقه خپل باندې فربكم پس رب تاسو چې ده اعلم علم لري بمن پاچا باندې واهدا چې ده زیات برابر ده سبيلا د جهت د لارینا رب علم لري ويسألونك تپوس کیتانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الروح روح په بار د روح کې دا مکی ول رال يهودو ته ویل مونږ ته داسې خبره وخوایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کو ګیری کو نو يهودو ورته ویل اول د روح باره کې تپوس کیتینا چې دا روح څه شی دی دویم د ذوالقرنین علیه السلام د واقع باره کې تپوس کوي دریم ورته وایي چې جنت کې به اول جنتیان سخري نو د دوه جواب وشو په قرآن کې په وحی جلی سره د ذوالقرنین علیه السلام واقعه براشي په سورۃ کهف کې او د روح جواب دا دی دلته او هر چې جنتیان به جنت کې اول سخري د مهي جګر سه حصہ به ورید کړی شوی اول باغ خوري دا په وحی خفي سره جواب راغی او دا چې کوم روح باره کې تپوس کړي دمشقي وایي چې د عیسی علیه السلام باره کې ځکه چې عیسی علیه السلام روح الله دی دارنګه د ابن عباس یو قول دی چې دا یو نوع د روح ده دا غي روح تپوس کړو چې د ټول مخلوقاتو نه غټ دی دا غي تپوس کړو چې په شکل د بنی آدم په شان دی خو ډیر غټ دی او امام قتاده رحمه الله وایي چې د جبرئیل علیه السلام باره کې تپوس کړو ځکه چې جبرئیل علیه السلام روح القدس دی او راجح قول دا د علی المرتضی او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې راجح قول دا دی چې روح انسانی دی د انسان بدن کې چې کوم روح دی د دې تپوس کړي دی نو آیات نازل شو ويسألونك تپوس کوي تانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الروح ببارد روح قلت ورته وایا جواب کې الروح دا روح چې دی من امر ربي معنا من علم ربي دا علم د رب زمانه دی یعنی من امر الذي لا يعلمه الا الله دا د هغه امر نه دی چې په دې باندې څوک علم نه لري صرف الله په علم لري وما اوتیتم خلق نه دی درکړی شوی تاسو ته من العلم د علمنا الا مگر قليلا علما قليلا ډېر لږ علم درته درکړی شوی دی ولئن شئنا خامخا کچرې اراده شوی زمونږه لنذهبن خامخا بوتل بمونږه بالذي هغه قرآن لرا او حینا چې وحی کړی د مونږ الیک تعالی را ثم بیا لا تجدو نب مونږ کړی تا به پدی باندې علینا په مونږ باندې وکیل کارساز یعنی ناصرا يرده علیک یو مددگار چې واپس کړی وی تعالی د قرآن ته بنه مونږ کوله الا پمانا دا لیکن ترکنا پر خودمون قرآن کریم لرا بومونتلو رحمتن دا جهت دا رحمتنا من ربکا دا جانب درستانا دیزی کی جمهور مفسرین ویا ومنای قرآن کریم گینی بیا بوزم دا اللہ وی سوک بنئی چې واپس راتلو کی پا دی قرآن باندے او عبداللہ ابن مسعود سے ویا دا دا آخری زمانی دباو دے چې په آخر زمانہ کې به دا قرآن اوچت کړي شي انه یقینا شانداد ان فضله یقینا فضل یعنی احسان د بری تعالی کان دی علیک پتا باندې کبیرا لیا قلت ورته وای اوس چیلنج ورکی کافرانو تعالی قلت ورته وای د کافرانو تعالی اجتماعت الانس کچره جمع کوي تاسو د انسانانو لرا ول جنو د جناتو لرا په دې خبره باندې علی یاتو دا چرات لو کې دی بمثل هذا القران بمثل هذا القرآن بمثل د قرآن باندې لا یاتونا راتلبون کی دی بمثله بمثل د قرآن باندې ولو کان اگر کشی بعضهم بعض د کافرانو لبعض بعض نور لرا ظهیرا من معینا ظهیرا ای معینا امدادیان پشتیبانان شي نو بیا بم د قرآن په شان یو سورته هم نشي وروړي بل ځکه الله ویا
ولقد خامخا په تحقیق سره صرفنا بیان کړي مونږه للناس د پاره د خلقو فی هذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل د هر قسمه مثالونه وعظ شو وعید شو احکام شو وعده شو جهنم شو جنت شو قیامت شو دا ټول مو بیان کړي دي فابا پس انکار کړي اکثر الناس اکثر د خلقونه ولا يرضى بشيء راضي نشو په یو شی باندې الا کفورا مگر پنا شکر باندې ناشکری وکړه وقالوا وإذا كافرا لن نؤمن هرگز ایمان نرړو لکه منا بک پتا باندې یا لکه منا لاجل دعوتک د وجد دعوت ستانه حتى ترى وقت پورې تفجر چې روانه کې لنا مون لرا من الارض دزمکی د مکی معظمه کې من الارض پزمکه کې مکی معظمه کې سش روان کې ينبوعا معنا عيونا چيني ينبوعا عيونا چيني روان کې او تكون يا شي له د پر جنت یو باغ من نخیل د کجور و عنب او د انګورو فتفجر پس روان کې الانهار ولی خلالها فمن د باغونو کې د دوانو باغونو کې تفجیرا پروانو سرا او تسقط یادا چې راو غرزه سما اسمان لرا کما لک سرنګ زعمت چې تا ګمان کړی علینا په مونږ باندې کې سفن راو غرزه د اسمان لرا کې سفن معنا ټوټي ټوټي کې سفن قطعا ټوټي ټوټي او تأتي ادا چراتلو کې تو بالله الله لرا والملائکه فرشتگان لرا قبیلا منا معاینه مخامخرات لن کې چې مونږ وګورو معاینه قبیلا منا معاینه مخامخ او ستا تصدیق کی بیا به ایمان وروي او یکون یادا چې شیلک تعالی رب بیت یو کور من زخرف منا من ذهب د سرو زرو او ترقى منا او تصعد یا دا چې توخج ترقى منا تصعد دا چې توخج په السماء په اسمان کې او مونږ د ملائک را کوز کې او گواهی وکي په چې ته د الله رسول نو دی سوی ولن نؤمن هرگز بن ایمان راوړو هرگز به مونږ ایمان راوړو په خطر استا باندې لرقیک منا لسعودک په خطر استا باندې د پاره د خطر استا یعنی رقیک منا من اجل رقیک د وجدا خطرستانه مونږ هیڅ کله ایمان نه راوړو حتی تر دې چې تنزل نازل کی علینا په مونږ باندې کتابا یو داسې کتاب نقرأو چې ولولو مونږه په جمله واحده باندې یو ځل باندې ټول کتاب قران کریم خو لګ لګ نازل شوی دی به یو ځل کتاب غوښتو لکه تورات چې په دفعه واحده باندې نازل شوی دغه سي کتاب امرنا فيه انك رسول الله الینا په دې کتاب کې امر شوی مونږ ته چې ته د الله رسول د دې ټولو جواب داده قل تورتوه پیغمبر علی السلام سبحانه پاکی دا ربی رب زمانا هل کنتو مانا ما کنتو نیمز الا مگر بشرن بشر یم دا قول چا کڑیو عبداللہ بن ابی امیہ دا ویلیو هل کنتو مانا ما کنتو ورتو اے پیغمبر علیہ السلام نیمز الا مگر بشرن بشرن رسولن لگلے شوے انا رسولن کسائر الرسول لکا سنگ چی نور انبیاء لگلے شوے دا غیب پشانت زهم لگلے شوے رب کریم فرمای وما منع الناس ندی منع کړی دی خلق لرا ان یؤمنوا دا چې ایمان وروړي دي یعنی عن الايمان د ایمان تقدیر لګوا ما منعهم عن الايمان بالقران وبنبوه محمد صلى الله عليه وسلم ندی منع کړی دی لرا د ایمان نه په قران باندې په نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم اذ جاءهم کله چراغ دی لرا قران او هدایت اذ جاءهم الهدى کله چراغ دی لرا قران او هدایت پیغمبر علیہ السلام تینا مراد دے او قرآن الا مگر دی خبری من کری دی جہالت اندا چی قالو ویل بدی ابعث اللہ یا لگلی اللہ تبارک و تعالی بشرا بشر رسولا رسولا دی خبری من کری دا قل انما انا بشر مثلکم تخوزمون بان پشانتی قل انما انا بشر مثلكم ورتوایا زچم بشر ام په مثل تاسو یوحا وحی کولې شي ماته نو د دې انکار سو وجه وي زمون په شانت بشر ته نه مونږ ځکه زمون په شانت خوراک څخه کې نو جواب قلت ورتوایا لو کان کچره فی الارض پزمکه کی ملائکه ملائک لک تاسو چې غواړي يمشونا
چې مزل کوي کما يمشي بنو آدم لکه څنګه چې بني آدم مزل کوي مطمئنین معنا ساکنین فيها دا فرشتي اوسېده په دې ځمکه کې مطمئنین مطمئن معنا مقیمین یعنی ساکنین فيها اوسېده په دې ځمکه کې لنزلنا خامخا نازل کړي به موږ علیهم په دې باندې په دې فرشتو باندې من السماء د اسمان نه ملکن فرشتگان رسولا نو ځمکه کې انسانان ګرځي نو انسانان لیګو الله ویا قل توتویا پیغمبر علیہ السلام کفا کافی دے تسلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دے باللہ اللہ تبارک و تعالی شہیدن گواہ بینی پمین زما و بینکم و پمین زما و بینکم و پمین ستاسو کی پدی خبر باندے بیانی رسول اللہ علیکم یقینا زچیم رسول دا اللہ ام تاسو لرا انہو یقینا دا اللہ تبارک و تعالی کانا دے بے بادی پبندگان اخپلو بانے خبیرن خبردار بصیرہ بنا لیدن کے